حوصله افزایی فرمایله. تاسو په خبره باندې پوهیږئ. الکاسب حبیب الله نبی علیه السلام باندې فرمایي یو صحابي راغی او نبی علیه السلام بارک سره سلام نو دا صحابي په لاسو کې غوټې جوړې شوې دي. دا کوم سړی چې زمینداره کوي او دا ډېر غوټې دا د الله سبحانه وتعالی کلک دي کنه دا د الله ستاسو کلک دي. نبی علیه السلام بارک فرمایي مال هذا دا الله سبحانه دا صحابي ورته فرمایي دا الله دې زمیندار سره ما او ما چې کوم دی نو دا کړی دی دا او پاغي کو بخور کوما شاخ تراشی کوما نو د هغه وجه نه نبی علیه السلام مبارک ورله لاس خپل کړل او فرمایل الله د رزق حلال د کمایه د برکت ته جنتی جوړ کړل. نو ګوره چاته سپک نه دی کتل زمیدارا. نبی علیه السلام مبارک فرمای زمیدار چې کله زمیدار او کی یو سیز او کری نو چې د دینه کوم حشرات او زندسری هم نفع اخلي دا د زمیدار د پاره چې کم نه صدقه فی سبیل الله ده د د پټینه چا غیا وړ خپل سار وله د د لپاره صدقه فی سبیل الله د چې کله دا کارونده وکړه او دا تریشل وکړو پاس نه مرغې راغله او د بوسونه یو دانه اوچته کړل د لپاره صدقه فی سبیل الله زمکه باندې پاتې شوله میګه راغې او د ځان سره پر غړول باندې چې کم دینو خپل ځای ته دانه وردن نکړله کالو سر چې دا غین هغه خوراک کی د دې زمیدار د لپاره صدقه فی سبیل الله د دانې وړلې او په لار باندې چې کم دینو د دانو نه حصہ په تریشل کې پاتې ده او د تریشل چې کله په لار زینو داسې سنډیږي د دانې ته غورځيږي کنه مارغان راځي هغه اوچتي د لپاره صدقه فی سبیل الله چرګان تر نخوري د لپاره صدقه فی سبیل الله کور ته راوړي بچو باندې خوري نبی علیه السلام فرمایي د لپاره صدقه فی سبیل الله مور او پلار باندې خوري نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د بدر او د احد په جهاد کې کوم مال لګیدل دی دا د هغې نه هم الله ته ډیر محبوب دی. تاسو په خبره باندې پوهیږئ. مسافر راشي دې ته لور ورکی د لپاره صدقه فی سبیل الله. طالب جان راشي وظیفه ول ورکی د لپاره صدقه فی سبیل الله. اوس وګوره دا زمیدارا دا خو د خیر او د برکت نه یو ډک مهنت دی. زمیدار ته چې څوک سپک ګوري دا غریب سړی دی بس نو دا خبره نه ده. نو دته دا د نوح علیه السلام د قوم جاهلیت وخا چې وی چې رزیل هغه کس دی کوم چې د کسب یا د پیشې په اعتبار سره چې کم دینو په معاشره کې پست مقام لري دا دغه تصور وخا. تاسو پوه شئ په خبره باندې رزیل چاته ویل کیږي. نو علماء لیکلي دي چې څوک الله او نه پیژني او د الله احسان یې رکی اصل کمینه سړی دا دی نو چې دولت ور سره ډیر دی او لوی سټارونه ګلونه ورته په دې اوږه باندې لګېدلي دي. څوک وایي دا 7 سټار دی څوک وایي دا 5 سټار دی څوک وایي دا 6 سټار دی خو چې د الله د حکم فرمان برداری نه کوي اصل کمینه دا دی د الله احسانات یې هیر کړي دي. تاسو پوه شئ په خبره باندې. سفیان ثوری رحمت الله علیه به فرمایل رزیل هغه کس ته ویل کیږي چې څوک د بادشاه په دربار باندې حاضری کوي داغه په بيدینۍ باندې خاموشي اختیاري او خپل دین دا د کمایې ذریعہ جوړي. نو سفیان ثوری رحمت الله علیه او تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه دواړو د رزیل لپاره چې کم دینو دغه تعارف کړی دی. او امام مالک رحمت الله علیه فرمایي څوک چې د بل د دنیا خیسته کولو لپاره خپل آخرت تباه کړي نو سړی دی خور له برخه نه ورکوي ولې چې دا پاتې شي نو چې پاتې شي نو ته به یې د ځان سره قبر ته وړې نه زامنو ته به مې پاتې شي نو د هغې د دنیا خیسته کولو لپاره خپل آخرت تباه کړي. ساده ګوله تاسو په خبره وسدلی که نه. څوک دی چې هغه چې کم دی نو یاره وایي بس پرېږده د دې فلانکي ملګرتیا به وکړو نو د عالم دشمني وکړي د حق دشمني وکړي د اسلامي نظام دشمني وکړي نو هغه بل سړی خو لاړ شي بره ځان له مزې کوي د هغه دنیا خیسته شي او د آخرت تباه او برباد شي. نو امام مالک رحمت الله علیه فرمای اصل ارزل د دقه ته ویل کیږي. نو ارازل دا چې کم دی نو ګویا کې دې ته نه ویل کیږي دا دوی چې
چاته ارازل وي د نوح علیه السلام د قوم دی غریبانانو ته ارازل وي نه غریب سړی چرته هم رزیل نه وي غریب سړی زیات چې کم دی نو دا د دین خدمتګار وي چې څومره غریبانان دي اکثریت د دین تأیید او حمایت او د دیندارو ملګرتیا دا الله رب العالمین د هغې د لاسه کوي ښه تاسو پوه شولئ په خبره باندې د دې وجې نه نبی علیه السلام چې کله قیصر روم ته خط ور الیږلو هرقل او هغه دا خط ولوستلو نو تپوس یې وکړو یاره د عربو څوک وفد خو نه دی راغلی چا ورته ووایي چې جي راغلی دی ابو سفیان صاحب راغلی دی که نه وی ما ته یې لږ راولئ حاضر یې کوي نو د صحیح مسلم شریف او د صحیح بخاري شریف حدیث ته تاسو ویلی دي ابو سفیان صاحب هغه یې ورته چې کوم دی نو ګویا کې رضی الله عنه هغه یې ورته حاضر کو نو هغه ډېره لویه مکالمه ده خو یو سوال پکې هرقل دا کړی دی چې اشراف الناس یتبعونه ام ضعفاؤهم د ملګرتیا دا معززین کوي او کنه دا غریبانان کوي نو ابو سفیان رضی الله عنه ورته وفرمایل چې بل ضعفاؤهم نه د عربو کې چې کم کمزوري غریبانان خلق ته د نبی علیه السلام ملګري دي نو د وویل هرقل ورته ووی ما چې څومره د آسماني دینونو کتابونو مطالعه کړې ده دې نتیجه باندې رسېدلی یم چې د انبیای کرامو حمایت د غریبانانو خلقو کړی دی تاسو پوه شولې په خبره باندې نو غریبي دا چرته د پیغور ذریعه نه ده اللهم احییني مسکینا نبی علیه السلام مبارک به دعا غوښتل الله د مسکنت ژوند راکړي دا غریبانان چې دي دا د ډېرو امتحاناتو نه چې کوم دی نو دی الله رب العالمین بچ ساتلی دي محفوظ ساتلی دي تاسو پوه شولې په خبره باندې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي قمت على باب الجنة فاذا اکثر من دخلها المساکین جنت په دروازه باندې ودرېدم لاندې چې مې وکتل نو غریبانان په جنت کې ډېر زیات وو او بیا وفرمایل چې واصحاب الجد محبوسون على باب الجنة او دا د برخې خاوندان د ځمکو د جیدادونو د عهدو دا خلق دا الله رب العالمین د جنت په دروازه باندې دا ادرولیو دا ایثار کړیو تاسو صبر وکئ تاسو لا کاته کلیر نه ده په دې چک پوسټ باندې کله کله خلق ادرېږي که نه وایي ته صبر وکړه ستا لا کاته کلیر نه ده تا پسې چې کوم دی نو شاته مسلې شته دی دا اف بی آر والا به راځي دوی به کلیرنس کوي چې تا په وخت باندې خپل ټکسونه ورکړي دي کو د نه دي سیسټم دی چې تا زکات په ټایم ورکړی دی کو د نه دی ورکړی غریب مزدور له خپل اجرت او دیاړي په ټایم ورکړی دی کو د نه دی ورکړی په تا پسې ورېږه معاملات شته دی تاسو پوه شولې په خبره باندې نو فرمایي وما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا او زن انم تعالی چې تابعداري کړي وستا مگر هغه خلقو هم ارازلنا چې هغه کمزوري دي زمونږ نه او لاندې دي زمونږ هغه لاندې طبقه بادي الرأي سرسری نظر والا خلق دی تاسو پوه شولې په خبر ظاهري او سطحي رای لري داسې عمیقه او ژور فلسفي والا خلق در پسې نشته دی وما نرى لكم علينا من فضل او مونږ نه یو ستاسو د پاره په خپل ځان باندې من فضل څه فضیلت او بل نظنكم كاذبين بلکې مونږ ګمان کو پتا سو باندې د دروغ جنو قال نو اویل نوح علیه السلام یا قوم ای زما قوما اوس ګورخه 1 نمبر سوال او 4 نمبر سوال 1 نمبر سوال دا چې ما نراک الا بشرا مثلنا او 4 نمبر سوال دا چې بل نظنكم كاذبين دا غي جواب ورته ورکي یا قوم ای قوم زما ارایتم ان كنت على بینه من ربي خبر را کوي ما ته کو چرته يمز په یو واضح دلیل باندې د جانب د رب زمانہ واتانی رحمتا من عنده او را کړی الله رب العالمین ماتا رحمتا هغه نبوت من عنده د جانب خپلنا نو دواړه خبره راغلی یو خدا زه یو په یو واضح دلیل باندې یما زما نبوت دا په یو واضح دلیل باندې دی او ماته الله نبوت را کړی دی نو ګوره تاسو چې وایي چې ما نراک الا بشرا مثلنا نو خبره داسې نه ده زه بشر هم یما خو زه نبی یما نو ماته الله فضیلت را کړی دی داسې نه ده چې تاسو وایي چې ما نراک الا بشرا مثلنا او دا تاسو چې وایي چې بل نظنکم کاذبین نو دا خبره مو غلطه ده ماته الله رب العالمین نبوت را کړی دی تاسو چې ما باندې د دروغو ګمان کوئ دا خبره ستاسو غلطه ده فعمیت علیکم پس دا پټ کړي شوي دي
ړاند کړي شوي دي په تاسو باندې موها، نو آیا زه په زوره باندې په تاسو باندې د خپل نبوت ومنم؟ انلزمکموها انجبرکموها، آیا مونږ جبر وکړو په تاسو باندې په منلو په تسلیم د دقې نبوت کې؟